تاسو ټول ته یو ځل بیا هرکلی وایو پروګرام سهار په خیر کې زم پروین ګیلانی او ما سره په پروګرام کې ملګرتیا کوي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟ شکر دی ټیک ټاک خیر خیریت سره. بالکل جی نیوز سټوډیو طرف ته وځو الته موږ سره موجود دی مدثر حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام پروین او سلوی تاسو دوانو ته سلامونه او نیکی وعلیکم السلام. اور موږ سره په سټوډیو کې دا وخت ملګرتیا کوي. السلام علیکم سیار علی شاه. ما چې لږ بریک پکې واخلو چې سیار خو ورا پاسې څنګه نه نه پاسېدل یم نن خو وي خپ خپوره یم چمتو یم خیر دې شکر ها نیټه کې سم خوند وکړو چمتو یم صحیح او موسم کې هم ډیر زیات بدلون راغلی دی. نن خو زما په خیال چې نور را ختلې دی او بس باران او یخ کیسه ختمه شوه او تقریبا ختمه شوه. موسم تر یو دوه ورځې لږ بدل شو خو ګرمي شروع شو خبا کړه نن د نور چې کوم اثرات وغه ډېر تیز وو. مونږ چې بدل د بهر زوم ته پته لګي دا کوټ موټ بکوس کو یاد نن چې بالکل 24 مارچ دی او ورلد ټیوبرکلوسس ډے دی پاغې کې یو شمېر تعداد کې مخبل چاپېر کې هم خلک کتلی دي چې ډېر زیات دي نه متاثر کېږي خو هغه خلک د چا چې ټي بي هغوی ته ډېر زیات د احتیاط نه کار اخیستل پکار یو خو د هغوی چې کوم هغه کورس پوره د میډیسنز هغه په ټایم باندې بالکل صحیح طریقې سره فالو کولی دویم په چاپېر چل کې چې کوم خلک دي هغوی ته ورسره ډېر احتیاط کول پکار دي. دا یو داسې ډیزیز دی چې دا د یو نه بل کس ته ډېر زیات تیزۍ سره مطلب هغوی کې خورېږي که تاسو کوم ځای کې ساه اخلئ که پرنجي خلک کوي نو د هغې د وجې ایون د دې خلکو په اړه دا هم ویلی شي چې د دې لوښي هم سیزونه د نورو نه بیل مطلب دا لوښي که مخامخ خوراک څه شي پروت یا څه د خولې دا ډراپلیټس ني د دې نه هم لګي چې دا ورته دغه کېږي. پخوا لا علاج پخوا هم نه وه خو علاج به ډېر زیات ګران و. ما ته یاد دی چې ویلې کېدل به چې ډاکټر سایډ ته به خلکو خپل دغه راوستل چې کوم مریضان هغه هر چا افورډ کولی نه شو. اوس خو دا ده چې اوس خو شکر دی علاج راغلی دی خو بیا هم احتیاط ډېر پکار دی. او سیار تاسو به کتل لږ شانتې د دې هغه خلک چې چاته دا خدای مکه دا مرض هم شي نو لږ شانتې هغه یو دغه فالو کول آلموسټ زما په خیال 6 to 8 months د دې دا کورس د میډیسن هغه په صحیح طریقې سره فالو کول ګینې زموږ یو څو کولیګز هم وو چې هغوی ته دا مسله شوې وه او د هغوی بیا هغه صحت چې څومره ډاون شو هغې نه بسته ایون د هغوی ځینې روم میټس ته هم د هغوی نه بیا دا مسله شوې وه. او بالکل داسې وه خو دې کې اوس دې ورځو کې زما په خیال دې ته په دې نظر سره کتل پکار دي چې یاره اوس کرونا ده که یو کس ته ټي بي شته او هغه بیا کرونا ورته وشو نه بیا د هغه ډېر زیاته مسله کېدی شي ځکه لنګز افیکټ کېږي دواړو کې. نو زما په خیال چې دې کې ډېر زیات احتیاط په موجوده وخت کې لکه که مخکې به ټي بي ته یو کال مخکې به چا ټي بي ته څنګه کتل اوس ورته څنګه اوس زما په خیال چې ډبل کیر په دې وجه پکار چې لکه دا خطرناک کېدی شي د هغه کس دپاره ځکه دواړو کې لنګز افیکټ کېږي. نو زما په خیال چې یو خو خپل هم یو غټه مسله ده او تاسو وایئ چې کنټیجس یو نه بل ته لګي خو لکه دا ده چې اوس زما په خیال اوس هم شته دي کیسز خو ډېر زیات دي خو لکه هغه خلک یې دونه زما په خیال سیریس نه اخلي. نو د دې ورځو مانځلو مقصد هم دی چې یاره لکه خلکو ته اویرنس ورکړی شي که تاسو داسې څه سیمټمز فیل کوئ مسلسل که تاسو ته تبه ده ټوخی او دا څیزونه دي نو پکار دی چې تاسو پراپر ټیسټ وکړئ بجای د دې چې بس کور کې پخپله ځان ته سیلف میډیکیشن کوم چې زیاتره خلک بس د ټوخی او شربت به واخلي بس هغه به استعمالي دا به نه کوي چې یار ډاکټر لاړ شو پراپر چیک اپ وکړو که د دې ورځې ډېرې زیاتې شو زموږ دا مرض نه حل کېږي نو بیا چې نور دې سره ریلیټډ کوم ټیسټونه دي هغه مونږ وکړو چې لکه پته ولګي دغه مسله په کرونا کې هم ډېره زیاته اکثر خلکو ته سیمټمز وي هغه داسې وي چې هغه انډیکیټ کوي چې یاره د کرونا ده هغه کرونا ټیسټ نه کوي صرف دې وجې نه کوي چې یاره ما ته بیا لکه هغه یو ټیبو غونته کې ته جوړ کړی چې ما ته بیا مسایل وي او ما له به څه خواله نه راځي او زما به دا چلي لکه ډېر خلک یې دې د وجې نه کوي. ګوره لکه یو مرض خو شته دی لکه که ښه هر چا ته پته ولګېد چې یو څیز شته دی نه پکار دی چې بیا د هغې لکه په نره مقابله کول پکار دي چې ته فیس کې زما په خیال چې ډېره مسلې د انسان په خپله حل کېدي شي. بله که یو کس ته کرونا ده او هغه په کور کې دی نه که هغې خیال نه کوي او په دې یارې چې یاره زما کرونا پوزیټیو راغی نه لکه نورو خلکو ته مسلې نه بیا د هغې نه هغه د ټولو هغه بیا زما په خیال چې هغه مسله ډبل شي ډبل په دې وجه شي چې هغه ته هم بیا نورو خلکو ته هم ترې نه ولګي ځکه چې هغه په خپله وي ما ته نشته نه نور خلک هم وایي بیا کېدی شي نه ورته نو لکه هغه بیا نورو ته خورېږي. دغه شانتې نورو مرضونو کې هم چې لکه داسې کیسز کې یو کس ته پته ولګي چې یاره ما ته ټي بي ده سمټمز وغیره او تراشي هغه ته بیا احتیاط کول پکار دي ځان دپاره هم کول پکار دي نورو کسانو دپاره هم کول پکار دي. کنټیجس چې کوم څونه مرضونه دي کوم چې وبایي یا چې کوم خورېږي تیز خورېږي نو هغې کې زما په خیال له ټولو نه غټه خبره دا ده چې احتیاط
ډیر ضروری دي چې خلک پکې کوي. بالکل ټي بي د لحاظ سره هم زیاته خطرناک ده چې دا عموما په غربت والا معاشرو کې دا خورېږي او ویل کېږي کم ځای کې چې تاسو ته پراپرلی لکه لیوینګ سپیس نه اویلیبل یو په خلک په کراوډډ ځایونو کې اوسېږي د نور چې کم رسایي ده هغه برای راست تاسو نه یو ستاسو ډایټ برابر نه وي تاسو باندې د ټیوبرکلوسس چې کم جراثیم دی هغه حمله ور کېدی شي او په دې کې علاج سخت دی. ما پیشنټس کتلی دي د دې علاج مطلب د شپږ نه واخله تر 9 میاشتې ډیپینډ چې په کوم مریض کم لیول باندې دی نو هغه او پای کې د انټي بایوټکس چې کمی د هیوی ډوزز خوړلي هغه بعض ټیم کې سړی له معده دوسه ختمه کی چې هغه سو میاشتې هغه بیا ریکور کېدی نشي خو دا ویل کېږي چې فرض کا په دې علاج کې ناغه وکړې شولا نو دا مسله نور پیچیده شو دی ته ایم ډي آر ټي بي وای ملټي ډرګ ریزिस्टेंट چې کوم ټیوبرکلوسس دی او هغه یو خدای چې داغه علاج ډیر زیات ګران دی او پای کې بیا دا چې په سلګونو انجکشن تاسو بدن ته لګولي کېږي روزانه 100 انجکشن نو کو فرض که څوک غواړي چې ځان د ټي بي نه بچ کړي نو پکار چې هغه خپل علاج مکمل کی مطلب پای کې ناغه وقفه رانه ولي که هر څومره صورتحال ولي نه د ډاکټر په مشوره سره او ښه خبره ده چې پاکستان کې خصوصا زموږ په خیبر پختونخوا کې او په نورو علاقو کې د ټي بي لپاره فری ډایګنوزس چې کوم دی هغه کېږي ورسره سره تاسو ته کوم علاج دی هغه درته فری درکړی کېږي د لپاره ګورنمنت خپل یو پروګرام شروع کړی دی د پریونشن دی د ټي بي لپاره نو کو چاته دې څه قسم علامات نو کولی شي چې سرکاري هسپتال ته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي او دا غي نه پس خپل دارو درمل شروع کړي. بالکل او پروین جی څنګه چې تاسو وختي خبرو کړ پکای چې په ټایم باندې ادم ټوخي د خپل وخت نه زیات شي یا د غشي یا دردونه وي یا بل څه مسله وي په ټایم لاړ شي مونږ خلکو کې دا مسلې چې مونږ اکثر هغه ډاکټر لنزو په خپل هغه سیلف میډیکیشن باندې لګیا یو د دردونو مونږ سره ټابلیټس پراتی د طبي مونږ سره پراتی بس هغه خورو بیا هغه بیماری دومره خراب شي چې هغې دپاره علاج بیا دومره ګران شي چې کله بیا بني ادم څه جایداد خرڅوي څوک خلک خپل څاروي او دا څیزونه خرڅوي څوک بیا هغې دپاره نو ښه چې په ټایم باندې دې کې دا خبره ډېره ضروري ده چې اکثر زیاتره خلکو ته داسې قسمه مرضونو کې اویرنس ډېر زیات ضروري دی. اکثر هغه میډیکیشن شروع کړي نو خامخا چې یو کس اول یو کس بیماری و د هغه داسې لکه کورس کولی هغه 6 میاشتې کولی یا 9 میاشتې کولی نو هغې کې هغه بیا خامخا ټیک شي لکه د درې میاشتې علاج نه پس ټیک شوی چې بس ټیک شو نو هغه وایي ختمه شوه جوړی کورس نه پوره کوي نو په دې کې داسې ډېر زیات ضروري دی که یو سړي ته وشوه ګوره زما په خیال کې لکه دا ډېر غټه خبرې چې لکه لوی نعمت دی د خدای پاک چې لکه ته یو دوايي وخورې هغه په تا اثر وکړي او ته ښه شې ورسره نو پکار دی چې لکه که دونه سخته یې تېره کړه نو خیر دی یو 6 میاشتې ورسره نوره تېره کړه خو زیات نه زیات میډیسن خوړل دي که نه څه په جیل ته خو نه ورچي چېرې بس ودې تړي او په دغه کې دې بند کړي زما په خیال چې دا کورس پوره کول چې دي دا ډېر ضروري دي ورسره چې مکمل ختمول یې غواړي نو کورس به پوره کوي ورسره د دې داسې مرضونو دپاره دغه اویرنس ډیر ضروری دی. صحیح خبر څنګه سیار تاسو د مخکې هم دا خبره وړه چې لکه د انټرنیشنل ډیز چې څومره هم د دې مقصد دا دی چې عوامو ته زیات نه زیات د دغه مسلې په اړه شعور ورکړي شي او بیا د ټي بي چې کوم کیس موږ ډسکس کوو د ټي بي چې کوم ټول سیناریو موږ ډسکس کوو کورونا په سچويشن کې دی خلکو د لپاره بیا زیات نقصان دی دا سیزول چې هغه ستا لنګز افیکټ کوي او ټي بي یوازې دا نه دی چې مطلب ته ټوخېږي نو بس تا په پپړو باندې راغلی د اډوکو ټي بي کې دی شي د دې دا کم چې ستا سپاین دی د دې سپاین ټي بي کې دی شي نو د ټي بي مختلف بیا اقسام هم دي لکه مطلب خلک غني چې یاره صرف څوک ټوخېږي او څوارلس ورځونه سیوا ټوخې دی نو دا ټي بي ده دا ټي بي نه ده که ستاسو په دې سپاین کې ډېر زیات درد دي او تاسو ارتوپیډک ډاکټر ته لاړ شئ او هغه د هغې تشخیص نشي کولی نو تاسو باید چې تاسو بیا چې کوم نیرو فزیشن دی د هغه سره رابطه وکړئ یا بس تاسو یو ټیسټ وکړئ او دا ټیسټ په نتیجه کې به پته ولګي چې ویدر تا ته ټي بي شته او که نشته او دې کې خو دغه دی خو لکه مین کامن چې کوم دی نه هغه لکه د ټوخي والا زیات دی که نه د هغې خلک لکه ډېر چې کوم دی دونه احتیاط نه کوي او ډېر لایټ یې اخلي چې یاره بس ټیک د دونه مسله نه چونکې هغه ټي بي هغه چې کوم یو وخت کې ډېر زیات زور و هغه اوس ختم شوی دی نو خلک یې ځکه ډېر پروا نه کوي ځکه چې پخوا ما اورېدلي دي چې ټي بي به یو کور ته راغله نو هغې به د کور تقریبا ټول خلک ختم کړو لکه یو کورنۍ وې ځکه یو نه به بل ته ولګېده بل نه بل ته ولګېده نو کورنۍ به ټولې دغه شوې اوس خو شکر الحمدلله دې لپاره به په هیل سټیشنز باندې سینیټوریمز جوړ شوي تاسو به ګورئ اکثر په کم یری فلمونه هورر فلمونه نو پای کې یو نن راپاسي په سینیټوریم کې یو هغه اصل کې سینیټوریمز خو اوس هیل سټیشنز وغیرہ څخه ختم شوي دي مطلب هیل سټیشن شته او سینیټوریمز نشته نو هغه د دې لپاره جوړ شوي چې داسې قسمه مریضان به او به د نورو خلکو نه بیل کړل
کېدل هغوی ته به هیلدي انوایرمنټ او هیلدي ډایټ او د ډاکټر چې کوم اویلیبلټي د هغه به انشور شوي وو په سینیټوریم کې نو هغه څیزونه به ډېر زیات وو اوس علاج ایکسس سیوا شوی دی نو خلک په خپل کور کې هم ځان که وغواړي نو کولی شي د خپل همدغه کیس د کرونا دی لکه اوس کرونا چې څنګه د مې بي چې لکه 10 کاله 20 کاله پس به بیا مونږ لکه کرونا همدغه څیز وي که نه بیا به خلک وایي چې دغه شانتې خلک همدغه شی و د ټي بي هم دغه سموده وړاندې همدغه کیسه وه اوس هم که ورته وګورې لکه هغه هیلدي ډایټ پکار وي کرونا کې او احتیاط ډېر زیات پکار وي کنټیجس ته نه ځان به سایډ ته کې یعنی سی آر پی اب یو ټایم راشي چې ورلډ کورونا ډے به هم مانځلې کېږي بیا به عوامو ته په دې اړه باندې شعور ورکړی کېږي چې یو وخت چې کورونا راغلی و د هغې دا داسې قسمه اثرات وو یا خلکو کې د هغې دا سیمټمز او تباهي طرف ته راشو هره ورځ کرونا ډے ده ورلډ وایډ هره ورځ مانځلې کېږي صحیح خبره ده خاص یار کورونا اثرات ډسکس کوو روجې هم را روانې دي د هغې ملکي معیشت باندې موږ اثرات وګورو نو د تېر کال راهسې زموږ معیشت کم طرف ته روان دی او په خصوصي توګه چې کم عوام دي زموږ هغه ډېر زیات ځپلی شوی دی دا خو پرون هم موږ خبره وکړه دې نه وړاندې دا خو ډېره ظاهره خبره ده چې د کرونا اثرات چې کوم دي نه هغه صرف یوازې دا نه چې هیلت ته دي هغه ډایرک اثرات خو په صحت باندې دي زمونږ په صحت باندې دي زمونږ په کور کې چې مشران دي هغه ته د ټول نه زیات متاثره کیږي خو په دې کې چې د ټول نه غټه کومه مسله ده هغه د معاش ده چې څونه خلک د لکه زم چې مونږ له احتیاط کول پکار دي نه هغه احتیاط دې دپاره که لکه د غریبه مزدورکاره طبقه ده نو هغه هم لکه پکار چې هغه هم ډبل احتیاط کوي د هغې وجه دا ده که لکه دا سیز خطرناک کېږي لکه اوس څنګه چې رس تر د خطرناک کېږي نو لاک ډاون به لګي ظاهره خبره لاک ډاون به لګي لاک ډاون چې لګي نو د هغې مزدوري به دیاړي مزدورکار سړی به ورسره ټول نه زیات متاثره کېږي نو لکه د دې د اثرات چې کوم دي د کرونا ده نو دا ډېر مختلف دي د نورو سیزونو نه لکه تر موږ چې ریسنټلي کوم معاملات کتلي د هغې نه دا ډېر بدل دي په دې کې احتیاط کول دي په دې وجه نه ګوره د خپل صحت خیال ساتل دي بیا د خپل کور کې چې کوم مشران دي د هغې د صحت خیال ساتل پکار دي ځکه که هغې ته وشوه نه کیدای شي چې موږ او بل موږ سروایو کړی ما په خپله سروایو کړی ده خو د ما نه زیات عمر والا کس ته وشو کیدای شي هغې سروایو نه کړي نو هغې ته کتل پکار دي بیا دې ته کتل پکار دي که لاک ډاون لګي مجبوري به وي د سرکار هغه به یې لګوي بیا د دې صرف یوازې دا خبره نه چې دلته کې بس ټیک د خپل ملک خبره خدا خو ټریول بین لګي بیا نور ملکونه چې دغه کې بیا به ته بهر نه څوک راځي او نه چېرته تللی شي نو د دې بیا ډېر هغه چې کوم دي هغه اثرات چې کوم دي هغه ډېر لرې پوري نو بیا به د هغې نه پس لاک ډاون لګي لاک ډاون نه پس به همدغه مزدورکار طبقه زموږ په شانتې خلک دا ټول به ورسره متاثره کېږي زما په خیال چې لکه دې څیز کې چې دا بار بار د سرکار مینتونه کوي خلکو ته چېرې لکه خیال کوي نو زما په خیال چې دا خیال کوي نو دې کې خو مونږ ته داسې لګي چېرې لکه اوس پرون دغلته په دې مرکز کې ګرځېدم نو هلته مختلف هوټلو والو نو دا هغه یو له ورغلم هغه ډېر بېسوره ناست و که نه لکه خفه و ځکه چې ما ته سویم ځل شو نو ما ته چې دویم لاکډاون دی مونږ ته متاثره شو او باجوړ سره تعلق دی نو هغه وایي چېره دونه خراب کړو چې لکه اوس دا کسان هم ټول ناست دي مونږ هم ناست یو څونه پارسل یې خلک پارسل خو یې څوک نه وړي وایي لکه که وړي نه لکه چې زمونږ به نور کله سیل کېده 1000 روپو نو اوس زمونږ سیل کېږي د 200 روپو دونه هغه وایي چې لکه اثر دی که نه لکه اثرات یې دونه لرې پورې زما په خیال چې لکه دا خبره صحیح ده ډېره حده پورې چې احتیاط وکړو نو ډېر معاملات مونږ ټیک کولی شو ورسره د دې کرونا د وجې نه لکه دلته خو پاکستان کې هغه اثرات له هغه شانتې مونږ نه دي لیدلی څنګه چې په نور ملکونو کې خو دا ده چې اوس که دلته مونږ احتیاط ونه کړه لکه د درېیم لیر کې دا وګوره صحیح خبره ده احتیاط هم کول پکار دي خو یو بل څیز مونږ دا هم کتلی چې د تېر 3 کالو که صرف جایزه واخیستی شي که نه نو ګراني ډېره زیاته سیوا شوه اشیای خوردونوش اسپیشلی ډېر زیات ګران شو او د خلکو هغه سکت پاتې نه دی یو وړه شانتې دماغ نو د مې نه پس چې واپس راځو نو پروګرام به مخ په وړاندې بوځو مونږ سره اوسئ
ویلکم بیک جی تاسو ته یو ځلې بیا هرکلی پروګرام سهار په خیر کې او د مینه وړاندې د کورونا صورتحال په معیشت باندې څه اثرات دي د خلکو باندې څه قسمه اثرات او بیا موږ ډسکس کول که د تیر 3 کالو موږ صرف جایزه واخلو نو ګراني ډېره زیاته شوې ده چې څومره هم د خوراکي څیزونو قیمتونه موږ وګورو ورځ تر ورځه سیوا کیږي او بیا چې رمضان نږدې روژې نږدې نو بیا خو یو په دوه سیوا شي هر څه او حیرانتیا خبره ده چې بهر ملکونو کې په امریکا کې په کاناډا کې یا عرب ممالک چې کوم دي الته چې کله روجي راځي نو هغه د خوراک سیزونه چې کوم دي په دې باندې دغه کم شي پاکستان کې خو چې روجي راځي ذخیره اندوزي زیات شي او د کمای ټایم دا کجورې شوي یا د بیسن شي دا سیزونه دومره ګران شي هم په روجو ټایم کې دومره ډېر ګران شي او سیار دی نه مخکې هم خبره کوله که نه چې لکه موږ کتلي هغه ټول خلک یا دیاړیداره طبقه تاسو واخلئ یا چا چې لږ ډېر ورکوټې څه کاروبار هغوی څومره متاثره شوي د هغوی څه دغه سورس نشته نه د هغې د وجې موږ کتلی دي چې بیا موږ ته په خپل چاپېرچل کې هغه خلک زیات ښکاري کوم چې خیر غواړي بالکل هغه په دې مجبوره شوي دي چې یار د خپل د کور دا 2 وخت روټۍ په څه طریقه باندې پوره صحیح خبره ده او الدو د کې هیڅ شک نشته چې زموږ په ملک کې واسه هم د دې تعداد ډېر زما په خیال دغه خبره هم د لکاغي کې د پروفیشنل والا چې کم دي کنه هغه زیات هغه ډیر زیات دي هغه زیات دي د غربت سره یو بل سیز ډیر زیاتیږي او هغه کرایمز د کرایم ریشو چې کم د شر هغه ور سره ډیره زیاتیږي او هغې نه اندازه خلک لګولی شي ځکه چې هغه هم یو اسانه طریقه ده چې لکه ته پیسې پیدا کو څونه غټ ریسک دی اکثر به دلته کې دا سټریټ کرایمز چې کیږي په اسلام آباد کې کیږي په پنډې کې کیږي لاهور غټو ښارونو کې ته پېښور کې هم کیږي نو هغه ریسک اخیستي ډېر زیات که تر لږ رزسټ کې نو هغه ټایم کې دونه لکه اوټي چې به ډز در باندې کوي او اکثر مونږ کتلی دي چې لکه د 10,000 روپو 100,000 روپو موبایل لپاره کوم کسان مړه شوي دي او ځان هم که ګیر شي نو خلک یې موټه کوي وی وجني لکه هغه ته پته ده چې لکه کوم کس دغه شوکه کوي نه هغه ته پته وي چې یاره که لکه اوس زه ونیولی شم نو ما هم وژني نو بیا به د هغه نه ځان ساتي لکه زما په خیال چې د ګرانۍ سره دغه معامله د بېروزګارۍ سره او د ګرانۍ سره دغه معامله چې کوم ده نه دا ډېره زیاتېږي هغه د سټریټ کرایم سټریټ کرایم سره سیوا کېږي او هغه مسله خطرناکه ده دلته خو خیرماران هم یو اسانه طریقه ده چې به ځان له سړی پیسې پیدا کړي او هغې کې بیا داسې چې لکه پوره پروفیشن ته جوړ شوی دی خلک راځي ټیکي دي ورسره او په پته نه لګي درجې باندې یو ماشوم درکوي پوینټس باندې کوزول او بیا د شپې ناوخته وچېدل سیدې موږ سره د لاهور یو رپورټ هم دی په دې اړه باندې بالکل په د خیرمارانو څنګه چې تاسو وایي د هغې تعداد کې ورځ تر ورځه اضافه کېږي لاهور نظیم الخان په دې حواله سره رپورټ تیار کړی دی راځئ چې هغه وګورو هسې خو کرونا وبا او د ملک معاشي صورتحال له وجې هر څوک پریشان او مفلوک الحال دی ولې بعضې خلک د صحتمند ژوند نه باوجود خیر په ذریعه پیسه راغونډول او ژوند تیرول اسان ګڼي چېرته چې عام ورځو کې د لاهور په سړکونو بازارونو پارکونو تاریخي ودانو نه بهر زرګاو خیرګر خیر راغونډولو کې بوخت وي هم هلته کرونا صورتحال او لاک ډاون نه باوجود دا مافیا خپل ماشومانو زنانو بزرګانو او خواجه سره ډلو په صورت کې خیر راغونډوي چې ورسره مستحق خلک هم د امداد نه محرومه پاتې شي یہ فقیروں نے ہمیں واقعی بہت تنگ کیا ہوتا ہے جگہ جگہ جہاں پہ بھی جائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہی آ جاتے ہیں جی پیسے دیں اب بندہ یار ان کو پیسے دیں یا کام کریں ان فقیروں کا ایک علیحدہ سے کوئی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا وزیر اعظم کو جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں ان کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جب بھی ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی سامان وغیرہ لینے یا کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ جو بیکاری ہوتے ہیں ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے ہم نے ان لوگوں کے کوئی قرضہ وغیرہ نہیں دینا کوئی ادھر سے آ کے کھینچ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے اور جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے چرته چې خیر راغونډولو کې بوخت لوی شمیره د پېښور خیرګرو ده هم هلته بعضې جرایم پیشه هم خیرمارانو په شکل کې خیر غواړي چې ورسره ښار کې د جرایم ګراف ورځ په ورځ سیوا کیږي ښار کې پېښور خیرمارانو د یو مافیا شکل اختیار کړی او دیو خیرماری لپاره خپلې سیمې هم ټاکلي آج کل کوئی بھی فیملی کے ساتھ یا پھر ہم سنگل کوئی بھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھے خاصے ہیں ہٹے کٹے ہیں لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے ہمیں دے دیں یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے جیسے کہ کوئی مزدور ہے اس کے ہاتھ بازو نہیں ہے تو ان کے لیے یہ کرنا چاہیے نہ کہ آیا کہ جو ہٹے کٹے ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے وہ ہٹے کٹے ان کو کام شام کرنا چاہیے اپنا تو اس سے بڑا مسئلہ ہے تو لوگ بڑے تنگ ہیں تو اس سے دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے بل اړخته پېښور خیرګرو مخنیوي لپاره محکمه سوشل ویلفیر پولیس او ضلعي انتظامیه هلې ځلې زباني جمع خرچ پورې محدوده شوي او یو شمېر ځل اپریشن نه باوجود صورتحال ورځ په ورځ بدحالۍ ته روان دی محکمه سوشل ویلفیر پنجاب سره
د دې صورتحال مخنیوي لپاره هیڅ حل نشته او لاهور کې موجود واحد بیګر هوم کې خیرماران مستقل ساتلو لپاره هیڅ پالیسی نشته ولې نیولي شوي خیرماران څو ورځې تیرول نه پس بیا د لاهور په سړکونو خپله کاروایي شروع کړي. بیا هم زه ځکه میسج ورکول غواړم چې دا زکات او خیرات سے دا تاسو یتیمانان غریبانان نه ورکوي روغ کسان نه ورکوي کم سے روغ وي تکړه کسان یو ځان نه سي وډان او لنګړان جوړ کړی یو. مالی مسائل او غربت کې ډوب غربا مساکین او یتیمانو پام ساتل او د دیو سره مرستې درس اسلام هم ورکوي ولی پیشور خیرګرو د لاسه مستحق خلک د دې امداد د محرومه پاتې شي. پکار دا چې خیر یا امداد ورکولو په وخت د دې خبرې خصوصي خیال وساتل شي چې آیا دا امداد مستحق خلکو ته روان دی یا پیشور خیرګرو ته. پروګرام سحر په خیر لپاره زمل خان، خیبر نیوز. جی زمل خان رپورټ تاسو کړو ډېر ډیټیل سره هغوی ټول ډسکشن وکړو چې کوم خیرمارانو هغوی سره هم خبرې اترې وکړې. بالکل یو ډېره خبره زمل پکې وکړه چې دا وایي چې څه پالیسي نشته نو موږ کتلی دي چې لکه د دو په ضد باندې څه قسمه کاروایي هم نه کېږي. بالکل ایون په اسلام آباد کې موږ کتل کیږي کاروایی نه کاروایی کیږي اکثر یې محکمه نشته تو ورس یار په اسلام آباد کې ایون ډي سي ډېر زیات حمزه شفقت به بار بار د دو په ضد باندې موږ کاروایي کوو. یو شهرا داسې نه ده یو سیګنل داسې نه ده چې تلته ودرېږي او ستا ګاډي چاپېرچل کې به درې څلور دو بدلته نه ولاړ دو بدلته په اسلام آباد پولیس دا غټ غټ ګاډي به راوستي او په دې کې به دا ټول ورخې جوړو ما خو دغه مسله ده کنه کم دی به ساتي هغې بوی ځي لکه یو ورځ د پاره لړ شي خو واپس راشي او دونه ډېر دا خیرماري چې کوم دا د اډکشن هم دی دا اسان ترین حل دی چې بس ورشه د خلکو نه غواړه خپل غیرت چې کمی اهمیت چې موږ ورته وایو هغه به سپریس کې او بس د خلکو نه بغواړي. په هندوستان کې د خواجه اجمیر چې کوم درګاه ده د هغې نه بهر به یو خیرمار کې ناستو ویلي کېږي هغه به بیا په سلمز کې اوسېدو چې کله هغه مړ شو د هغه د هغې جوګي چې څه ته وایي د هغې تلاشي واخیسته نو 21 لاک روپۍ د هغې نه برآمد شولې. بالکل هغه ډېر وایرل شوی و هغه ډېر وایرل شوی و. نو دغه شانت به کوم دي چې هغوی لکه د خپل مجبورۍ نه لکه مجبوري صرف دا ده چې هغوی لت دی پکې دا یو اډکشن دی دا ورته لګېدلی هغوی وایي چېرې بس دا آسان حل دی. بل کم کسان چې زموږ د علاقو لایک د سوات نه ځي دلته په اډو نه ځي نو کوسټرو کې روزانه په دنیا خلک به راخیږي ښځې به راخیږي کاغذونه به درته غورځوي څوک به د جومات د چندو بکسونه به درپسې ګرځوي او چا په کاغذ لیکلي چې زه بې ویم او زما دغه څیزونه ډېر زیات شوي دي. او ما خو بل ورځ په ایټن کې څیز دا لیدلی یو سړی و ښه ټیک ټاک و ګاډی ورسره و سوزوکي الټو مهران و ورسره او ما ته وی خفه کېږم او ما ته صرف یو 4 لیټره تیل واچوه لایک داسې چې د ګاډی ورسره چې زه ښه سفید پوش یم او بس صرف زما دا داسې دا عجیبه معاملات تا سره زیاتر کېږي. زه تاسو سره بیا شیر کوم خو موږ سره دا وخت ډاکټر انور شاه صاحب موجود دی ماهر معاشیات ټول نه لومبۍ خو انور شاه صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام سهار په خیر کې. ډېره مهرباني. ښه جی انور شاه صاحب دا راته ووایه د کرونا نه پس چې کوم دا صورتحال جوړ شوی دی دې سره زموږ ملکي معیشت څومره حده پورې متاثره شوی دی او عام عوام چې کوم دي په هغې باندې د دې څومره اثر پرېوتی دی؟ لاول خو ستاسو شکریه ادا کوم. د کرونا د حوالې سره خو کم چې عالمي صورتحال دی او کم چې قومي صورتحال هغه د ټولو د مخکې دی. ظاهره په کرونا صورتحال کې خاص کر چې کوم دی نو دا کم ته چې موږ اکنامک اکټیویټیز وایو لکه د لاک ډاون سره ډېر شی کاروبارونه بند شول د هغې سره بیا ډېر شی کسان چې کوم دی نو بېروزګاره شول. هغه بېروزګاره کسانو سره چې کوم کاروبارونه وابسته وو لکه فرض کړئ یو کس کار کو په کراچۍ کې پیسې به یې سوات ته رالېږلې او شانګلې ته رالېږلې نو د هغه دکاندارانو قرضې چې کوم دی نو هغو ته میلاو نه شوي. داسې دې ته موږ هغه ملټیپلایر افیکټ وایو چې لکه اثر په یو ځای کې راشي د هغې هغه اثرات چې کوم دی لکه شاک په یو ځای کې راشي د هغې هغه اثرات داسې خورېږي څنګه چې په دې تالاب کې موږ هغه یو ګټۍ واچو هغې هغه ویوز خورېږي. د دې د اثرات چې کوم دي که نه لکه دا ډېر خواره شوي دي او دا به خپل هغه اوریجنل حالت ته راتلو کې به لږ ټایم لګي. څومره ټایم لګي دا ویل چې کوم ده لږ ګرانه غونده کې ده خو لکه معاشي حالت ان ایوریج چې کوم دی نو لکه اوورال د معاشرې او د پاکستاني لیول باندې ښکته تللی دی. ډاکټر صاحب دې کې لکه څه کول پکار دي لکه یو خو سرکار طرف نه لکه چې داسې معاملات اوس لکه لاکډاون ورو ورو لګي
نو لکه نور ملکونو کې خو مونږ وکړه زیاتره لکه پیسې ورکړي ټیک د دلته کې هغه شانتې د حکومت وس نه رسي نه کېږي خو اصل عموما ستاسو په نظر کې لکه څه داسې فارموله ده چې لکه هغه باندې عمل وشي نو ډېر حده پورې چې کوم دا زیات متاثره خلک وي داسې حالاتو کې نه هغوی ته چې کوم دی هغه بچ پاتې شي. د دې جی دا کوشچن خو لکه ډېر ظاهره ده صاحب کوشچن دی د دې دوه حاله جوابونه دي. یو خو د حکومت په لیول یو دی د عوامو په لیول. د حکومت په لیول خو دغه چې د حکومت سره د داسې کسانو کم چې خاص لګور فرض یو کس هغه غریب کار کو او هغه کار ختم شو د دې کسانو باقاعده د حکومت سره ډیټای انفارمیشن یې دا کسان د کرونا د وجې نه بیروزګار شول او د دوی د روزګار یو عارضي طور د داسې کسانو ته حکومت یو فنډ دی د حکومت صدا د پورپوجي احساس پترو باندې او هغه کسانو ته باقاعده په ترانسپیرنٹ طریقه د حکومت په لیول خدا ممکن چې دا غو سره خوځدای چې دا غو سره ډیټای په عام عوامو حالت سره چې کوم ده دا نو چې لکه په دې کې بیا چې کم ته چې مونږ وایو دا په عام معاشره کې چې کم احساس ته لکه فرض که په خاندانونو لیول باندې یو کمیونټي لیول باندې او په وړوکي لیول باندې مطلب لکه فرض که ادارتي لیول د یونیورسيټي په لیول باندې په دې لیول باندې دا چې کم کسان لکه د ډیر چې کسان هم شته ګنې چې هغه د کرونا نه خشول مثلا چې دغه کاروبارونه چې په ګمدنو لکه سره آنلاین کاروبارونه چې چاوا ډیر خشول د دې نه علاوه چې ګمدنو د دې کووډ سره ریلیټډ چې کوم پروډکټ دي هغه هم ډیر خشول د دې معاشره کې بیا دا چې د معاشره کې دا احساس شته لکه تاسو دا خبرې ما اورېدې چې لکه ډېر شي کسان خو د دې نه غلطه فایده اخلي خو کوم ته چې موږ د صدقاتو د میدان وایو په دغه میدان چې کوم د دې په ترو باندې چې کوم د خلک هغه کسانو ته ورسي کم کسان چې متاثر شو خاص کر خاندانونه نه دي په خاندانونو کې دا چې کوم دا معلومات هر چا د پته چې کم سړی بیروزګار شو کم سړی خراب شو هغه د خپل وسه پوری چې کوم دی دا هغه مدد کوي. صحیح ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. ډیره مننه خپل ډاکټر صاحب چې خپل بیا ګوره لکه موږ خو چونکې معاشره هم داسې چې لکه موږ خپل چار چاپیر کې کتی شو کنه موږ ته په نظر راځي چې دا کس ډیات متاثر دي نو کم خلک چې دي صاحب حیثیت خلک دي چا وس رسی نو هغې له پکار دي چې خپل ګیر چاپیر وګوري چې دا خلک چې کم دي نه دا زیات متاثر دي د هغې مدد وکړي خو دلته کې یو ډیر میجر چنک زموږ د معاشرې چې کم دی نه هغه په ښارونو کې اوسي بالکل او ښارونو کې دا سیز بیا ډېر کم دی بیا خلکو ته ډېره زیاته پته نه لګي لکه په ځینو ځایونو کې لکه د یو محلې نه بلې محلې ته شو نو هغه ته نورو خلکو ته پته نی او دا خلک چې کوم لکه چې زیاتره مزدور کار یا ډېر غریب خلک دی لکه کوم چې د غربت لکین نه ډېر لاندې دی نو د هغې بیا بالکل پته نه لګي هغې ځان له چېرته یا خو کچا آبادي د هغې کې اوسي نو هغې کې بیا مسایل دا شو چې لکه هغې ته هغه چې کم دین هغه زما په خیال بیا ټارګټ پکار دی د سرکار چې هغه زیو د هغې مدد کوي. او ایون موږ په کمیونټي لیول باندې هم سیار داسې خلک کتلی دي چې یو نیم کس داسې ډېر اکټیو وي چې هغې ته پته هم وي چې یار په دې محلې یا په دې زموږ پوره یو ټاون دی نو په دې کې کم کسان داسې دي سپین رو د هغوی مطلب یعنې چې هغوی سفید پوشه خلک دي نو هغوی مدد هم هغوی کوي او په مختلف لیولز باندې کوي لکه په شریکه باندې تاسو موږ سره کنټریبیوټ کوي زموږ به هغوی نه څه نه څه وکړو زما په خیال ګورنمنټ لیول ته که موږ وګورو نو هغوی خو هغه پالیسي او مختلف څیزونه ایون چې کوم لږې ډېرې پیسې ورکول هغې کې هم څومره مختلف قسمه معاملات شوي بس بیا دلته مسلې شته دی که نه مسلې خو لکه دلته کې شته دی هغه وګورې نو دا د چاپترو باندې به دا ویشي چې چاپترو باندې دغه پیسې ویشي او دونه غټ الان کې ورکوي یې چاله کم پیسې دي هغې ته چې سړی وګوري نو باندې چې لاس مې بله نه ورځي ځکه چې دا به ته که دې نه پیسې کرپشن پکې کېږي نه هغه بالکل لکه د خلکو غوښې خوړل دي خو دلته کې بې ضمیره خلک شته چې لکه دا به ته د چا په ترو سرکاري خلکو په ترو به وي لکه ویشي دغه پیسې نو هغې دپاره هغه طریقې کار هم جوړ شو خو بیا دلته کې کرپشن لارې او ټرانسپیرنسي موږ داسې هم په دې سیزونو کې بیان ښکاري بالکل چې اوس به خبره وکړو لږ صرف هغه پروین وختي یو واقعه کنیکټ کوله که هغه وکړي چې زما سره سر سیملر واقع ما ویل داسې ایکسپیرینس ما ته هم شوی یو ځلې د پنډۍ صدر کې زه وم نو یو ځوان لکه یو کپل و میل فیمیل او ینګ و مطلب څه داسې ایج نه زیات نه نو د ګاډي شیشه راته نوک کړه نو ما لکه شانتې شیشه کولاو کړه نو ما ته ویلي چې مونږ د پته نشته د ښار نوم یې واخیستو پنجاب طرف ته پته نه کوم لرې ځي نه مونږ راغلي وو نو لاره کې چا زمونږ جیب یې راله ووهلو نو ما ویل ښه بیا لکه زه څه کولی شم نو ما ته ویل چې مونږ دومره صرف پیسې راکړه چې لکه زه دلته ټیکټ واخلم د ګاډي او زه لاړ شم واپس خپل کلي ته دا زما وایف ده او دا دی او وایف هم لږ شانتې مخې پټ کړی و
باقاعده لکه داسې څیزونه بیا د کې زما رور ماته ویل یار داسې کسان خو لکه اکثر مونږ لیدلي دي چې دوی وایي زمونږ جیبونه کټ شوي دي نو هغې ته ویلي آی مې آپ کو ټیکټ راشي تاسو له ټیکټ واخلم تاسو به ګاډي کښېنوم نه تاسو به دومره کړاو سره کوي بس ما له پیسې راکړه زه به ځان له پخپله والم لکه داسې قسمه خلک هم وي مطلب مختلف پلانینګس کوي ځان سره خدای خبر وایف وه څوک وه بس کور نه ځان سره راوستې د کار بمار کول ضرورت نشته بس خیر به غواړو او په دې طریقه به غواړو چې سید زموږ جیب کټ شوی زموږ دا مسله شوې ده او موږ واپس بیا هم ګزاره کوي بل د ایټن کې یو مشره ښځه وه نو هغې له یو داسې راله نو لکه عمر یې زیات و خیر یې غوښتنه هغه یو کس له 10 روپۍ ورکړې دونه غوسه شوه چې هغه له 10 روپۍ راکړې څوک 1 لک روپۍ دله درکړي دغه پکې ما لراله ما به ځان نه غرضه کوم زه هم دله اوس 10 در کوم هغې باندې تو پورې زما او دا ما سره شو زموږ سیګنل سره ولاړ زما خیر مار راغله زما خور ولا دغه ورکړي 50 روپۍ غټه خبره ده چې ولا څنګه ورکړی ورته باجی په 50 روپۍ خو نن سبا یې زما خور ته هغه د لاس نه واپس واغېستې شیشې بنده کړه دغه نه دي ما دا داسې حرکت کوي نه هغې په 500 کې جوړه کوي ما ته واپس واغېستې د داسې قسمه خلکو په وجه چې کم اصلي حقداران دي مطلب موږ ته دین دا وایي چې تاسو به د خیرمارانو سره ښه سلوک کوئ ای به رټئ نه نو هغه بیا خلک مجبوره شي چې داسې خلک هغه کم جینون چې څوک حقدار دي هغوی له بیا څوک نه ورکوي خلک وایي مړه دا ټول به یو شانتي ایون داسې مونږ کتلي چې لکه ځینې پکې داسې وي چې ته ورله پیسې ورنکړې تا ته به الټه خیرې ما به درته راکړي ولاړ به شي درنه او زیاتره دا شیمیلز مونږ کتلي دي هغوی دا کار ډېر کوي به درته نه زه خو پوره جګړه کوم چې ما ته څه ووایي که نه زه خو ورپسې ورشم او خل چې ما ته څه ووایي زه ورته ډبل ووایم تخیري وکړي زه هم ورته خیرې وکړم چې دا ته څه کوې لکه دا ولا طریقه ده چې لکه تا په ما باندې قرض دی بریک اخلو جی وړه شان دوا خو د وینه پسته چې واپس راځو یو بل اهم موضوع دی هغه هم ډسکس کوو سهار بخیر کې موږ سره اوسئ یو ځل بیا هر کله یو تاسو ټول د پروګرام سهار په خیر کې او سیلوي دا د دې د سازش وکړو د بریک نه وړاندې ما ویل یار زه ټاپک چینج کول غواړم زموږ ټاپک طرف ته راتلل غواړم مدثر نه غوښتل پخواني ټاپک کیسې به جاري ساتي کیسې ګوره موږ ټولو سره یو او بیا چې لکه نیوزروم ته لاړ شل ته سهیل یو د هغه نه تو راتو شو بیا راشي بیا به یو 200-300 اضافه مو شي که نه کیسې موږ سره یو کسان هم دي که نه هغوی هم ډېرې کیسې پیسې موضوع تراشه باید ټایم تیریږي یاره زموږ څومره زیات اهمیت دی په دې معاشرې کې د دې معاشرې تعمیر ترقۍ تعمیر کې مختلف چې کوم رولز دي زموږ د لور په حیث باندې زموږ میندې وګورئ تاسو د نه علاوه وایف په حیثیت باندې د خور په حیثیت باندې زنانو په هر ځای کې چې کوم دی خپل یو ډیفاین رول دی هغه ډېر په ښه انداز سره پلی کړی هم دی تاسو وګورئ کم ملکونه چې ترقي کړې ده نو په هغې کې زنانو خپل کردار ادا کړی دی هغوی کې که تاسو د چاینا اګزامپلز واخلئ که تاسو نور داسې کنټریز دي هلته زنانه هم همدغه شانتې لکه د نارینو هر څیز کې هغوی ته مطلب مخې ته یي هغوی خپل کردار ادا کوي بجای د دې چې لکه هغوی بس یو سپیسیفک د هغوی باونډري ډیفاین کړی شي هغوی کې دننه به هغوی وي او بل څه څیزونو کې به هغوی خپل رول نه پلی کوي ایون دې نه وړاندې مونږ اکانومي معیشت ډسکس کول نو په هغې کې هم د زنانو ډېر زیات لوی کردار دی اسپیشلی نن سبا په حالاتو کې که د کور یو میل یو فیمیل دی او زنانه هغوی سره مطلب برابر نه روانې یا هغوی د هغوی څه ورسره ارننګ یا داسې څیز نه نو خیال د کور معاملات هم تاسو نشي کولی دا ګوره دا خو زما په خیال چې یو نارینه دی او یو زنانه ده نو د دواړو نه دا معاشره جوړه شوې ده لکه که د دغې نه یو اخوا دی خواشه نه لکه دا غورځېږي ماتېږي خرابېږي زموږ معاشره تاسو لکه د نورو ملکونو مثال زم لکه د پاکستان مثال دی پاکستان جوړولو کې د زنانو څونه کردار دی د قائد اعظم بابا خور چې وه د هغه په دغه سټرګل کې د هغې څونه لوی کردار و بیا د هغې نه پس د هغې څونه لوی کردار و زما په خیال چې زنانو کردار خو ډېر اهم دی ډېر لوی دی زموږ خلک نه پوهېږي تاسو خپله خبره وکړه
خو لکه زم چې لکه تاسو په کوم پوزیشن باندې یا په سونه لکه زیاتره لکه اوس هم مسایل شته دي چې لکه هغه حل کول پکار دي خو داسې ډیر خلک دي چې هغې ته ګوره یو کس دی هغه وس نه رسي کمزور دی غریب دی او په خپل چې دی زوی باندې اب هغه له هر څوک یو هغه به یونیورسټۍ پورې به پې سبق ووایه خو کلور د هغه زوی نه یو په لسم تکړه ده قابله ده ډاکټره جوړی دي شي بل څه جوړی دي شي بل څه جوړی دي شي یا اسم لکه د هغې دپاره تعلیم دویم چې لکه د سړي نه زیات د زنانه دپاره د ښځې دپاره ضروري دی نه کوي بس هغه دی پورې به کوي کوم دی پورې چې بس لکه ایکسیس چې ورته لکه دا اوس موږ خلک وایي چې لکه سوچ بدل شوی سوچ نه دی بدل شوی لکه بس هغه معاشرې هغه څنګه هغه دغه جوړ شوی دی هغه لکه په مخ کې څنګه ځي هماغسې لکه سکول مخکې سکول نه و په کلي کې سکول نو په ضلع کې به یو کالج و نو لکه هغې پورې به ته کني نه به ته لکه هغې ته بیا ټولو خلکو ایکسیس نو نه به شو اوس هلته کې کالج شته دی نو هغې ته ولګي خو نور بل ځای ته نه لګي که لکه مطلب د هغې د سپیشلایزیشن دپاره بیا د هایر ایجوکیشن دپاره بل خوا تګ وي نو بیا ورته دیوال کېږي ایون موږ به زیاتره خلکو نه ما پرسنلي دا خبره ډېره اورېدلې ده لکه که هغوی هم تاسو تپوس وکړئ که نه چې بچي دې شته نو او بچي مې شته لور دې سبق وایي او لور باندې مې قرآن ویلی دی او زوی هغه خو دومره تکړه دی خو زه یې لېږم سکول ته لکه دا څه دغه دی تفریق تاسو کړی دی په خپل اصل کې زویمه د تاسو وختي د چین مثال ورکو یا چې نور څه مثالونه ورکوئ نو هغه مثالونه خو په خپل ځای خو زموږ د معاشرې یو خپل کلچرل سیټینګ دی او مونږ هغه سیټینګ به هم مونږ له کتل پکاري مطلب ټیک ته چین کې زنانه په هر فیلډ کې مخکې دي خو زمونږ کلچر دا نه الاو کوي چې مونږ زنانه په هر فیلډ کې مخکې کو او ټیک ته باونډریز شوي دي او زویمه دا باونډریز چې کوم دي نو دا که لږ لحاظ سره مونږ وګورو په خپل سیټ اپ کې ورته مونږ وګورو دا باونډریز دومره غلط هم نه دي زنانه له تعلیم نه ورکول ظلم دی جهالت دی او دا جبر دی خو زنانه په هر یو شیز کې مخکې کول هغه هم زویمه سیستم خرابوي څنګه سیار وي چیرې زنانه او نارینه دا د دې ګاډي دوه پایې دي نو په دې ګاډي کې دا دواړه پایې په یو سایډ هم ته نشي لګولی چې لیفټ سایډ ته دوه پایې یو بل طرف ته یوه پایه نه یو پایه به دلته کار کوي او یو به دلته کار کوي نو هله به دا سیستم چلیږي نو همدغه رنګه د انکیس یو زنانه کور چلی نو په هغې کې هغې له څه قسمه آر نه دی کول پکار چېرې زه کور ناست یم هاوس وایف یم بلکې هاوس مینیجمنټ د ټولو نه ګران کار دی او په هغې باندې هغه له فخر کول پکار دی او کم چې سړی کار کوي بهر نو هغه هم دا خبره نه ده بار بار جوتلا وهل چېرې زه بهر کار کوم او ته کور ته ناست دی که نه نو دغه سړي ته ووایه ته راشه لس ورځې دا کور وکړو د زنانه به بهر ولیږو دا به ستا په ځای کار وکړي نو هغې ته بیا څوک نه دي تیار نو مطلب د خبرې دا دی چې زموږ په معاشره کې د زنانه ټیک ته سکولونو نه بهر نه لیږلي کېږي انټر ډسټرکټس پورې هم څوک نه ځي د هغې وجه دا ده چې زموږ په کلچرل زموږ ایتوس دا دي چېرې موږ وایو چېرې جنۍ به مطلب واده کېږي او هغه یو پردی امانت دی او هغه امانت صحیح طریقې سره هغې کیر ساتل پکار دی نو دا خبرې پکې زموږ د معاشرې هر یو زموږ د هر یوې معاشرې که هغه د پښتنو ده که هغه د نورو دلته که په پاکستان کې چې نور څونه قومونه دي نو هغې بنیاد اسلام دی اسلام کې لکه مثالونو ته وګورې بیا لکه د حضور صلی الله علیه وسلم ژوند زموږ دپاره چې کوم دی رڼا ده لکه هغه زموږ دپاره چې کوم دی نو موږ هغه فالو کوو آیډیلایز کوو یې لکه هغې ته چې وګورو نو بیا لکه شته دی لکه اوس وګورئ بېنظیره که لکه یو د کور ژوند یې تېر کړی څنګه چې نور د دې ملک زیاتره زنانو تېر کړی نو نن به د بېنظیرې چې کوم کنټریبیوشن دی په دې ملک کې موږ ته چې زموږ دپاره کوم دی ابه نو داسې بیا څونه ډېرې زنانه دي چې که هغه هم په کور کې بندیوان کړی شوی وي نو لکه هغه به نن هغه کنټریبیوشن چې هغې دې معاشرې ته کړی دی نو هغه به نه و بیا نن لکه زما په خیال چې لکه د قائد اعظم بابا نه د هغه د خور چې څونه د هغې کنټریبیوشن هغه ته لرې کېدای شي ډېرې مسلې وي ورته کېدای شي ډېر څیزونه ډېر شان بدل وو نو زه یم چې لکه داسې هم نه ده چې لکه هر خو اپرچونټیز چې راځي نو هغه ایکولي ورکول پکار دي زه یم د برابرۍ په دغه باندې کول پکار ټیک زموږ معاشرې کې مسایل شته دي خو اسلام هم هغه څیزونه ډیفاین کړي دي زموږ هم په معاشره کې ډېر حده پورې هغه ډیفاین شوي دي څه څیزونه موږ په زوره په ځان باندې دغه کړي چې نه 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 تا نشم مخکې کولی یو ډفر غونته کې کس به یې هغه د هر څیز
لکه کس دی کنه بس صرف سړی دی هغه مخ کې کړی دی هغه د کارونو ټیکولو په دې باندې هغه بیړه غر کی خو لکه هغه زنانه نه پریږدي کیدی شي کو زنانی ته دغه ملو شو سیر موږ د زنانو د جنکو رول ډیسکس کوو هریپور نه موږ سره په دې اړه باندې بالکل هغه ریپورت په خو پروین هغه مخ کې تاسو زر زر دغه کوم زه د مدثر خبر سره بالکل اتفاق کوم. موږ اکثر وایو زموږ معاشره کې د زنانو سره رول دی د معاشري په ترقی کې ادا سي زم ټول غټ کردار خو ادا کی چې هغه کور مینج کوي زنانه ډېره ښه ماشومان ډېره ښه مینج کوي. هغه نپولین چې څنګه ویلي تاسو مال تعلیم یافته مین راکې په دغه تعلیم یافته قوم درکم یو مور چې کمی د هغې د غېږ چې کمی یا جوړې چې هغه یو درسګۍ د ماشوم دپاره تربیت ټول نه مخکې دغه د بچو تربیت کوي. زما په خیال که هغې ته ضرورت نه وي نو د جاب هېڅ حاجت نشته چې هغه د جاب وکړي او دغه وکړي. ها تعلیم یې ضروري دی چې انسان دی هغه ایجوکیټ لکه کور چلول په خپله کور پاتې شوه د زنانه ډاکټر کردار څونه اهم دی هغه نوکري نه کوي څه به کوي داسې بیا په نورو ډېرو شعبو کې ګوره لکه مونږ دلته نادره دفتر ته لاړ شو یو بل سرکاري محکمې ته لاړ شو هلته کې زنانه نه ده ناسته او تلته کار کې د زنانه هغه لړ او غالته کې کوي هغه د هغې ډیلینګ سړی کوي مسلې به یې که بني شته دی ګوره خو لکه دا څیزونه مونږ ته په ډېر لکه په هغه تنګ سوچ باندې چې ګورې نو مسلې بیا ریپورټ ګورو چې هغه دې حوالې سره چې زنانه چې کمی دي هم د چا نه کمی نه دي دې حوالې سره یو ریپورټ دی هغه ګورو بیا راځو. د هریپور زنانه هم د ژوند په میدان کې د چانه کمی نه دي. د دې مثال د هریپور سره تعلق لرونکي اریبا او آمنا د لوبو په میدان کې په نېشنل سطح ګولډ میډل ترلاسه کړی دی. دغه شان د بي ایس سایکولوژي سټوډنټه زینب د مصورې په میدان کې خپل تخلیقي صلاحیتونه په ډاګه کړي دي. او که دغه شان موږ خبره کوو ثانیه صدیق خپل خوږ आवाज جادو ښکارا کولو لپاره خپل مهنت جاری ساتلی دی ولې تر دې دمه ورته څه کامیابي ترلاسه شوې نه ده. خو راځئ لومبې تاسو ته وښایو اریبا او آمنا کمی چې د باسکټبال په میدان کې ګولډ میډل هم ګټلی دي. هغې خیبر نیوز سره د لوبو په اړه خپل اظهار صدارنگا کړی دی. جی میرا نام اریبا ہے, ہم باسکٹ بال کے نیشنل پلیئرز ہیں. ہم لوگ نیشنل لیول پہ بھی گئے ہیں باسکٹ بال کھیلنے اور ہم نے اپنے کالج کو ریپرزینٹ کیا ہے. وہاں پہ بھی ہمیں بہت اچھا لگا, ہم نے گولڈ میڈل لیا ہے وہاں پہ بھی باسکٹ بال کا. تو ہماری یہی وش ہے کہ ہم آگے بھی انٹرنیشنل لیول تک جائیں اور اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. السلام علیکم, میرا نام آمنہ ہے. میں نیشنل لیول تک گئی ہوں اور ہمیں وہاں بہت مزہ آیا ہے. اور یہاں سے میں اور میری دوست ہم لوگ ساتھ میں گئے ہیں. جب وہاں پہ ہم لوگوں کو کھیلنے کا موقع ملا, ہم لوگوں میں سے 2 ٹیمز بنی, پاکستان وائٹ اور پاکستان گرین, جس میں سے ہم لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوا جس میں ہم لوگ جیتے. ہم لوگوں کو گولڈ میڈلس ملے اور ہم لوگ خوش ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح اپنے پاکستان کا جو ہے نام روشن کرنا چاہتے ہیں. زینب هم مصورې په میدان کې مهارت لري. د زینب پینا ده که چېرې ماته حکومتي مرسته ترلاسه شي نو زه عالمي سطح باندې هم خپل تخلیقي صلاحیتونه په ډاګه کولی شم. السلام علیکم, میرا نام زینب ہے اور یہ میری پینٹنگ ہے اور میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنی فیلنگس کو ڈسپلے کرتی ہوں. یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پینٹنگس میں لونلینس اور سیڈنس شو ہو رہی ہے اور میں وہ باتیں جو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی وہ میں پینٹنگ کے تھرو جو ہے وہ ایکسپریس کرتی ہوں اور یہ مجھے کرنا اچھا لگتا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ میں اپنے اس ټیلنٹ کو اور جو ہے وہ نکھار سکوں. ثانیه صدیق چې یو خوږ آواز مالکه ده, هغه هم د ګلوکارۍ سره ډیر زیات شوق لري او خپل آواز مخکې ښودل غواړي. میرا نام ثانیہ صدیق ہے اور مجھے کافی شوق ہے کہ میں اپنی آواز کو آگے لے کے جاؤں اور میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں غزل. چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے.
چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. هریپور سره تعلق لرونکي دا زنانه نړۍ ته دا پیغام ورکړی دی چې نارینو پشان هغوی هم د ژوند په میدان کې د چانه رستو نه دي. پروګرام خیبر سحر سره مهر سیماب هریپور. بالکل چې د مهر سیماب رپورټ تاسو وکړو د هیڅ شک نشته چې زموږ کومې جنکۍ دي او دلته سټوډیو کې ډېر تود بحث روان و سیار یو طرف ته او پروین راته پته نه لګي چې دا کم طرف ته او ما مدثر نیوټرل رول دی ته اوس دا خپل پوینټ اف ویو شیر کوم. سیار سره زه ډېره حده پورې اګري کوم په دې خبره باندې لکه وګورئ تاسو فیمیلز لا اپرچونیټیز هر فیلډ کې ورکول په دې هم پکار دي چې موږ ته لکه په خپله هم د دې سیزونو ضرورت پرېوځي. او کله چې زه خبره کوم که نه اکنامک سچویشن اف د کنټري نو زما په خیال دې حالاتو نه موږ ټول خلک متاثر یو. زه هم یم نور خلک هم دي په دې کې چې کله فیمیلز خپل رول پلی کوي که نه نو زه هغه داسې جسټیفای کوم چې په هغې صورت کې بیا دا نه چې لکه زنانه بیا راځي نو وایي د کور ټول برډن په هغې باندې بیا هغه برډن شیرینګ بیا داسې ځینې کارونه داسې چې هغه ستا که هسبنډ دی که څوک هم میل فیملی ممبر دی ځینې څیزونه د هغې په سر باندې ځینې څیزونه ته مینج کې په دې طریقه باندې تاسو ایکولي لکه یو خو څیزونه ډسټریبیوټ شوي او ایکولي خپل رول تاسو پلی کوئ. بنیادي سوچ بدلولي او بنیادي سوچ بدلیدو کې به ډېر زیات ټایم لګي. هغې سوچ ته تلو نه مخکې به مونږ چې کوم ریفارمیټیو سوچ دی مونږ به هغه دغه کوو. اوس ته یو خاوند نشي کولی یو میړه چې هغه لکه سهار 6 بجې وتي او ماښام چې کوم دی هغه 8 بجې راشي او هغه بیا د ښځې سر وړاغږي یا سر لوښي دا بیا ګرانه ده. بل هر یو کس لپاره کور چې کوم دی هغه کنسپټ دی د پیس چې یاره زه بیمار یم زه ستړی شوم زما ته پلان کې مسله ده زه ځم خپل کور ته موږ داسې وایو کور کې موږ ته هر څه مهیایي ځکه چې په کور کې یو کسټوډین په کور کې او هغه ستا پوره مینجمنټ کوي نو چې اوس هغه مینیجر هم بهر ته وتي چې یاره زه خو خپل جاب کوم تا خپل جاب وکړو اوس راشه دلته پرېږده او ماشومان به څوک کې اب موږ ګورنې ستا واله کوو چې دا ستا ډیوټي ده. موږ دا کنټینیو کوو دا ټاپک خو موږ سره په ټیلیفون لاین باندې بالکل جی شاد بیګم موجود ده ویمن رایټ اکټیویسټ هم دا ډېره اکټیو موږ ته په ټویټر او په مختلفو ځایونو په نظر راځي. هرکلی به یې تاسو ته شاد بیګم څنګه یې تاسو؟ ما په پروګرام کې د شریکولو لپاره تاسو خو ډېر ښایسته بحث روان کړی دی. موږ دا غواړو چې دې ښکلي بحث کې موږ تاسو هم ځان سره شامل کړو. په سر سترګو بالکل ولې نه. ښه جي شاد بیګم دا راته ووایه چې دا زموږ زنانه چې زموږ طرف ته کمې دي اکثر زنانه دا خیال چې بس موږ د واده شو په کور کې دي کینو موږ د بس کټوۍ ډوډۍ کوو موږ د بچي سنبالو. آیا دا رول د زنانو چې کوم دی دا هغوی ځان دپاره په خپله ډیسایډ کړی دی که نه معاشرې والا دا رول ټاکلی دی د زنانو سره هم دا څیزونه راشي؟ زه وایم چې ستاسو کومه پوښتنه ده نو لکه ګورئ زموږ که سوسایټي ته وګورو دا رول آیا یا ښځې ډیسایډ کړی دی یا سوسایټي ډیسایډ کړی دی خو دا رول ایګزسټ کوي چې نه زموږ معاشره کې ځکه چې دا شاته د دې یو هسټوریکل بیکګراؤنډ دی خو که هغې ته د تګ نه بغیر موږ دا ووایو چې آیا دا رول چې کوم دی په دې باندې دا بحث کول چې دا ښځې ډیسایډ کړي دي یا سړي ډیسایډ کړي دي د دې نه زیاته به ښه پوښتنه دا وي چې زما په خیال باندې لکه کوم چې نارملي موږ د خپل معاشرې نه کوو چې دا رول چې هر چا هم ډیسایډ کړي دي خو دا رول اوس په بهتر طریقه باندې داسې نباوهل چې سړی په دې کې خپل رول ادا کړي ښځه دې په کې خپل رول ادا کړي او دا په عزت او په احترام باندې دا رول چې کوم دی داسې پلی شي چې د ښځې رول هم په دې کې چې کوم دی اکنالج شي او د سړي رول هم په دې کې اکنالج شي نو دا جګړه به ختمه شي نو بیا به څوک دا نه وایي چې آیا د دې ښځې دا رول چې کوم دی دا معاشرې طی کړی که دا د ښځې یا دا د نارینه طی کړی دی ځکه چې دلته کې موږ دا یو چې دلته کې موږ رول چې کوم دی که د سړي رول هم نه په سزا کې موږ د سړي رول هم پوره نه منو لکه په ډینایل باندې یو هغه نه اکنالج کوو او د ښځې چې کوم رول دی هغه هم نه اکنالج کوو لکه په دې کې دننه چې نه اکنالج کوو په دې کې بیا هغه بیلنس چې کوم دی هغه داسې نشته دی چې فرض کا کور دی نو د ښځې واده کول د هر جنې ارمان دی چې هغه یو نوي کور ته لاړه شي او هغه کې هغې ته مینه میلاو شي او هغه کور هغه د خپلې مینې نه چې کوم دی هغه د هغې دی چې هغه باقي خوشحالي راولي خو موږ دا هم بیا ګورو چې زموږ په معاشرو کې اکثر دغه جنۍ ته بیا هغه عزت او احترام په کور کې یا په واده نه پس چې کوم خلک دی هغه نه ورکوي یا که فرض ته کول غواړي
د خپل کور سره یا هغه تعلیم مخکې حاصلول غواړي یا هغه نو چې نو زیات موږ ګورو چې په هغې باندې دا بندیز لګي چې نه لکه چې ته اوس واده یې نو ستا مرضي سیزونه مزونه اوس نه چلېږي چې د خلکو مرضي به چلېږي او بیا د خلکو مرضي چې موږ کله خبره کوو نو که ستاسو خیال وي نو هغه بیا یوازې د خاوند نه هغه کور د ډېرو خلکو مرضۍ ته پابند دي. ښه جي دا راته یو پوښتنه ده تاسو خو چونکې په دې حوالې سره ډېر کار هم کړی دی په خپله اوس هم دله مختلف کیسونه راځي تاسو ګورئ اکثر مخکې یو سوچ و د زنانو چونکې تاسو هم په خپله یو کنزرویټیو سوسایټي سره تعلق ساتئ مخکې د زنانو حوالې سره یو سوچ و لکه یو پیټریارکل پدري سوچ دی لکه زموږ په معاشره کې د زنانو حق خبره چې کله راځي یا د هغې ته ایکول رایټس خبره راځي ایکول رایټس نه که صرف د رایټس خبره هم راځي تاسو ګورئ چې لکه په موږ خو چونکې لکه ډېر مخکې راغلي یو اوس انټرنیټ دور دی سوشل میډیا دور دی څه فرق راغلی دی په هغه سوچ کې تاسو ته کتلی دی چې لکه نن 20 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې څه یا نن څه دی څه مثبت چینج پکې راغلی دی که نه شی لکه معاملات هم هغه شانتي دي خو لکه بس بدل شوي دي لکه سوچ کې څه مثبت بدلون راغلی دی که نه یې راغلی ګوري رشید صاحب تاسو اول خو ته ګوري کنه چې زه وایم چې موږ ایکوال رایټس واقعي زه هم ایکوال رایټس دا خبره نه خو زه د رایټس خبره کوم او د رایټس خبره چې موږ کوو نو زموږ مخې ته یو ډېر بنیادي څیز هغه دا دی زموږ مذهب او هغې دومره رایټس ورکړي دي چې زه وایم چې لکه دا هېچا د وسط پر نه دي ورکړي خو د هغې د متضاد هم په معاشره کې لږ دا دی چې که تاسو وګورئ هلته کې بیا د هغې باندې هغه شانتې عمل درآمد نشته که چېرې په هغې باندې هغه شانتې عمل درآمد وي نو دا بحث به سره نه ختم شي ځکه چې پوهېږئ تاسو جایداد حصه وګورئ د مرضۍ د واده ایون د مرضۍ خبره وګورئ د احترام خبره وګورئ لکه تاسو هر دغه کې وګورئ چې لکه ښځه زموږ په مذهب کې څنګه ټریټ شوې ده صحیح ده هغه بېله خبره ده چې کله زموږ د ښځې د حق خبر راشي نو په هغه ځای کې موږ مذهب پرېږدو موږ کلتور راونیسو زه خبر دا ده څو په تاسو فرق خبره وکړه فرق خو جی بالکل را روان دی او فرق ځکه را روان دی چې واقعي یو طرف ته مسایل دي خو فرق داسې را روان دی چې ډېر نارینه موږ داسې پېژنو ډېر پلاران پېژنو ډېر خاوندان پېژنو ډېر وروڼه پېژنو چې هغه به دا غواړي چې د هغوی وروڼه چې کوم دي هغه د تعلیم یافته وشي هغه د سبقونه ووایي هغه د مخکې راشي ګورئ تاسو ګورئ په KP کې تاسو ګورئ یو فیملی ده په خیبر پښتونخوا کې چې د هغې جنکۍ دي 15 وروڼه یې دي سوري 15 جنکۍ دي ورور یې نشته دی یو پلار یې ده تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې اکثر راځي هغه جنکو چې کوم سیاست وکړو ټول بالکل دا زموږ ستوري ده صحیح ده ولې موږ دا نه هایلایټ کوو زما په خپله مانزه تاسو یې کړه کنزرویټیو بالکل زه کنزرویټیو فیملی نه ما بلانګ کوم زه لوور دی نو په 1994 د تاسو څه زه خپل والد سره ورولم زما 15 ورونو زه خپل والد سره ځان سره جربوتم بوتلم خپېغلوم او زه به هغه ځان سره خپل سیاسي جلسو ته بوتلم او په ملکن ډیویژن کې زما چې کوم دی ما د ملکن ډیویژن د پښتنو ښځو په خټه ګډول کې اولنی جو ما جوړه کړې ده زما سره پلار ولاړو زما سره خاوند ولاړو زما سره وروڼه ولاړو سپورټ باندې مشکلات ما باندې شروع کوي چې کړې دي خو ما ډیره مننه شاد بیگم موږ سره موجود و ویمن رائټ اکټیویسټ ډیره اکټیو هم مختلف سيزونو کې موږ کتلې او یو خبره هغوی دا وکړه چې لکه سپورټ چې کوم دی ستاسو د میل دی ایون مین دی ډېر زیات اهم رول پلی کوي په دې ټول صورتحال کې که هغوی هم که موږ په خپله سوچ وکړو چې خپل بچو یا خپل لور له به زه دا څیزونه ورکوم دا حق به زه وله ورکوم نو زه به خیال هغه نه هغې نه څوک هم دا څیز نشي اخیستی همدې سره د پروګرام وخت سره ته ورسېده تھینک یو سو مچ سیار موږ سره موجود و ډېره مننه سیلوي تاسو سره همیشه ډېر ښه وخت تېرېږي زموږ تھینک یو سو مچ مدثر حسین ستاسو خو دا سلسله به دې نه پس هم جاري وساري بالکل جی د خیبر نیوز چې کوم ناظرین دی هغوی به د معمول نشریات د حالات حاضر پروګرامز او نیوز اپډیټس ګوري همدې سره د پروګرام سهار په خیر نه موږ له راکړې اجازه د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله پاک